आज सुबह जब मैं अपने घर से निकला हूँ तो मैं अपनी वालिदा, अपनी बहनों और भाइयों, अपनी बीवी और बेटियों और बच्चों से ये कहकर निकला हूँ कि शायद आज के बाद घर में मेरा गोलियों में छलनी जनाजा आए, उसकी परवाह नहीं करनी, मेरे लाश पर रोना नहीं है। मैं अपने वालिद के मशन को लेकर निकला हूँ और जब तक जिंदा हूँ जालिमों के सामने झुकने से इनकार करता हूँ। د बहादुर प्लार बहादुर बच्चे حضرت مولانا راشد سومرو صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه همیشه خپلو کارکنانو ته وایي چې موږ ته ستاسو د وینو ضرورت نشته، ستاسو د خوارۍ، ستاسو د مهنت، ستاسو د وجود نه وتلي خولې د هغې موږ ته ضرورت دی. موږ ته د وینو ضرورت نشته، خو چې کله د وینو ضرورت راشي نو بیا به موږ د وینو قرباني هم ورکوو. نو دا داسې نر ځوان او داسې نر سړی، داسې نر بهادر انسان دا کم کوز میلاویږي او دغسې د دې والد صاحب او رب العالمین د جنت الفردوس نصیب کی. او دا زویم د هغه پلار په نقش قدم روان دی، هم هغسې نر زوی دی نر. نو په ده باندې حمله مو وشوه، خو بیا هم ډټ کر ولاړ دی، بیا هم د خپلې خبرې نه شاته کیږي. مونږ ټول او د جمعیت علما اسلام خاص کر علما مونږ ټول د حضرت مولانا راشد سومرو صاحب شانه بشانه ولاړ یو، هغې څه شانه بشانه ولاړ یو چې څه قسم قرباني راځي مونږ هغې ته تیار یو. الحمدلله زمونږ علماو قربانیانې ورکړي دي، د دې ملک پاکستان دپاره قربانیانې ورکړي دي، د دې عوامو دپاره قربانیانې ورکړي دي، د اسلام دپاره قربانیانې ورکړي دي، او انشاءالله قربانیانې به ورکوم. او که تاسو وګورئ نو د ټولو نه زیاتې قربانیانې د پاکستان په ازادۍ کې علماو ورکړي دي، او د پاکستان دپاره زیاتې قربانیانې زیات شهدا دا علماو ورکړي دي. نو انشاءالله تعالی علما ولاړ دي او ښه ډټ کر ولاړ دي، قربانۍ مخکې م ورکړي دي، اوس هم قربانۍ ورکوي، او بیا هم د علما قربانیانو ته تیار دي. نو سومرو صاحب دغه ځای کې احتجاج ریکارډ کاو او په هغه باندې حمله وشوه او د هغې کارکنان زخمیان شو او هغه ته خپله زخمی شو، خپله ورته ضرر ورسېدو. خو بیا هم د میدان نه شاته شوی نه دی، ښه د میدان نه شاته شوی نه دی، ډټ کر ولاړ دی په میدان کې، بیا هم مقابله کوي، بیا هم ولاړ دی او بیا به م انشاءالله تعالی ولاړ یو. موږ ټول کارکنان د سومرو صاحب سره ولاړ یو. اډر کوه سومرو صاحب، انشاءالله تعالی موږ به په سن کې حاضر یو، انشاءالله تعالی په سن کې موږ تا سره شانه بشانه ولاړ یو. موږ سن ته درځو او هلته کې چې کوم دی موږ ستا سره شانه بشانه ودرېدی شو. حکم کوئ انشاءالله تعالی ټول د جمعیت علما اسلام کارکنان دا ستا په شا ولاړ دي او ښه ډاډه اوسه، دغسې د غیرت مظاهره کوه انشاءالله تعالی. علماو دعاګانې در سره، د غټو غټو شیخانو دعاګانې در سره، د لوی لوی اکابرو د علماء دیوبند د ټولو علماو دعاګانې دي ستاسو سره. نو الله رب العالمین د ستاسو حفاظت وکړي، بریالی اوسي، همدغسې کلک په دغه میدان کې ودرېږه، موږ شانه بشانه ټول ستا سره ولاړ یو. الحمدلله.